سعید بن خبیر رحمت الله علیه او د حجاج خبرې اترې. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی: بهترین جهاد د ظالم بادشاه مخکې حق خبره ویل دي. د حجاج ظلم او ستم په دنیا کې مشهور دی، اگر چې د هغې زمانې بادشاهانو سره د ظلم و ستم د دین د خورولو کار به یې هم کولو، خو بیا هم دیندار او عادل بادشاهانو په نسبت هغې بدترین شمارلی شو، او په دې وجه خلک به د هغه نه بیزاره وو. سعید بن خبیر رحمت الله علیه هم د ابن الاشعث رحمت الله علیه سره یو ځای شو. د حجاج مقابله یې وکړه. حجاج د عبدالملک بن مروان له طرفه حاکم و. سعید بن خبیر رحمت الله علیه مشهور تابعی دی او د لویو علماو نه دی. حکومت او خصوصا د حجاج د ده سره بغض او دشمني وه، او چونکې مقابله یې ورسره کړې وه، په دې وجه دشمني ساتل هم ضروري وو. په مقابله کې حجاج دې ګرفتار نه کړی شو. دې د شکست نه پس په پټه مکې مکرمې ته لاړو. حکومت خپل یو خاص سړی د مکې حاکم جوړ کړو او لومړنی حاکم یې ځان ته راوغوښتلو. د نوي حاکم لاړو خطبه یې وویله چې د هغه په اخر کې یې د عبدالملک بن مروان بادشاه د حکم واورو چې چا سعید بن خبیر ته پناه ورکړه د هغه خیر نشته. دې نه پس دغه حاکم پخپله د خپل طرفه قسم وخوړو چې د چا په کور کې بیا موندی شو هغه به قتلولی شي، او د هغه کور بلکې د هغه ګاونډیانو کورونه به غورځوم. لنډه دا چې په ډېر تکلیف سره د مکې حاکم دې ګرفتار کړو او حجاج ته یې ولېږو. هغه ته د غصې ایستلو او قتلولو موقع په لاس ورغله. خپل مخکې یې راوغوښتلو او تپوس یې ترې وکړو: حجاج، ستا څه نوم دی؟ سعید رحمت الله علیه: زما نوم سعید دی. حجاج: د چا زوی یې؟ سعید رحمت الله علیه: د خبیر زوی یم. د سعید ترجمه: نیک بخت او د خبیر معنی اصلاح کړی شوی څیز. اگر چې نومونو کې معنی اکثر مقصود نه وي، خو حجاج ته د دوی نومونه د ښه معنی والا خوښ نه شو، په دې وجه یې ووی: نه، ته شکي بن کثیر یې. شکي وایي بدبخته ته او کثیر مات شوي څیز ته. سعید: زما مور زما نوم له تا نه ښه پېژنده. حجاج: ته هم بدبخته او ستا مور هم بدبخته. سعید: د غیبو نه خبر ستا نه علاوه بله هستي ده، یعنې علام الغیوب الله تعالی دی. حجاج: ګوره زه اوس تا وژنم. سعید وویل: زما مور زما نوم ټیک ایښی دی. حجاج: اوس زه تا د ژوند په بدله څنګه دوزخ ته رسوم؟ سعید: که چېرې ماته دا معلومه وي چې دا ستا په اختیار کې دي، نو ته به مې معبود جوړ کړی وې. حجاج: د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په نسبت ستا څه عقیده ده؟ سعید: هغه د رحمت نبي و او د الله تعالی رسول و چې په بهترین نصیحت سره ټولې دنیا طرف ته لېږلی شوی و. حجاج: د خلفاو په نسبت ستا څه خیال دی؟ سعید: زه د هغوی محافظ نه یم، هر څوک د خپلو کړو ذمه دار دی. حجاج: زه هغوی ته بد وایم که ښه؟ سعید: په کوم څیز کې ما ته علم نشته، نو په هغې کې څه ویلی شم؟ ما ته بس خپل حال معلوم دی. حجاج: په دوی کې د ټولو نه زیات خوښ ستا په نزد څوک دی؟ سعید: چې د ټولو نه زیات زما د مالک رضا کوونکي وي.
بعضو کتابونو کې په ځای د دې دا جواب دی چې د هغوی حالت بعضو لره په بعضو باندې ترجیح ورکوي. حجاج: د ټولو نه زیات راضي کوونکي څوک وو؟ سعید: دا هغه څوک پیژني چې د زړه د رازونو او د پټو رازونو نه خبر دی. حجاج: حضرت علي رضی الله تعالی عنه جنت کې دی که دوزخ کې؟ سعید: زه د دې نه کم یم چې په غیبو باندې خبردار کړی شم. حجاج: ته ما سره د رښتیا ویلو اراده نه کوې؟ سعید: ما دروغ هم نه دي ویلي. حجاج: ته چیرې خاندې ولې نه؟ سعید: څه خبره ده خندا ووینم نو او هغه څوک به څنګه وخاندي کوم چې د خاورې نه جوړ شوی وي او قیامت ته یې ورتللی وي او د دنیا په فتنو کې ورځ او شپه وباسي. حجاج: زه خو خاندم. سعید: الله تعالی داسې په مختلفو طریقو کې موږ جوړ کړي یو. حجاج: زه تا وژنم. سعید: زما د مرګ سبب پیدا کوونکي د خپل کار نه فارغ شوي دي. حجاج: زه د الله تعالی په نزد له تا نه زیات خوښ یم. سعید: په الله تعالی هېڅ څوک زړورتیا نشي کولی تر څو پورې چې خپله مرتبه معلومه نه کړي او د غیبو نه خو بس الله تعالی خبردار دی. حجاج: زه به ولې زړورتیا نه کوم؟ حال دا چې زه د جومات بادشاه سره یم او ته د بابیانو جومات سره. سعید: زه جماعت نه بیل نه یم او فتنه په خپله نه خوښوم او څه چې په تقدیر کې دي هغه هېڅوک نشي لرې کولی. حجاج: کوم څه چې موږ امیرالمؤمنین لپاره جمع کوو هغه ته څنګه ګڼې؟ سعید: ما ته پته نشته چې څه دې جمع کړي دي. حجاج: سره زر، سپین زر، کپړې وغیره یې راوغوښتلې او هغه یې مخکې کېښودې. سعید: دا ښه څیزونه دي که چیرې د خپل شرط موافق وي. حجاج: شرط څه دی؟ سعید: دا چې ته په دې سره داسې څیزونه واخلې چې د لویې یرې په ورځ یعنې د قیامت په ورځ امن پیدا کوونکي وي. ګنې هر فی څکونکي به فی رودونکي خیر کړي او حمل په پرېوځي او سړي ته به د ښه څیزونو سوا هېڅ یو څیز کار نه ورکوي. حجاج: موږ چې څه جمع کړي دي آیا دا ښه څیزونه نه دي؟ سعید: تا جمع کړي دي نو هم ته د دې ښه والی پېژندلی شې. حجاج: آیا ته د دې نه څه څیز خپل ځان دپاره خوښوې؟ سعید: زه صرف هغه څیز خوښوم کوم چې الله تعالی یې خوښوي. حجاج: تا دپاره دې هلاکت وي. سعد: هلاکت د هغه کس لپاره چې د جنت نه لرې کړی شي او دوزخ کې داخل کړی شي. حجاج پریشانه شوی: وښایه زه تا په کومه طریقه قتل کړم؟ سعید: په کومه طریقه قتلېدل چې دې ځان دپاره خوښ وي. حجاج: آیا تا معاف کړم؟ سعید: معافي د الله تعالی په نزد معافي ده، ستا معاف کول هېڅ څیز نه دی. حجاج جلاد ته حکم ورکړ چې دې قتل کړه. سعید رحمة الله علیه بهر ته راوویستی شو او ویې خندل. حجاج ته د دې خبر ورکړی شو. بیا یې راوغوښتلو او تپوس یې ترې وکړ. حجاج: ته ولې وخندل؟ سعید: ستا په الله تعالی زړورتیا او د الله تعالی په صبر باندې. حجاج: هغه څوک قتلوم چا چې د مسلمانانو جماعت کې تفریق کړی دی. بیا یې جلاد ته وویل زما مخکې د ده سر والوځوه. سعید: زه 2 رکعته لمونځ وکړم. لمونځ یې وکړو، قبلې ته یې مخ کړو او وویل یعنې ما خپل مخ هغه پاک ذات طرف ته کړو چا چې اسمانونه او ځمکې جوړې کړې او زه د ټولو طرفونو نه لرې شوم او نه یم زه مشرکانو نه. حجاج: د ده مخ د قبلې نه واړوئ او د انصارو قبیلې طرف ته یې کړئ چې هغوی هم خپل دین کې تفریق وکړي او اختلاف یې پیدا کړي. نو زر د هغه مخ
واړولی شو. سعید کوم خواته مخ واړوي هلته هم الله تعالی دی چې په رازونو پوهه دی. حجاج غوړ مخې یې واچوی یعنې ځمکې طرف ته ورنه مخ کړئ. موږ په ظاهر باندې د عمل کولو ذمه دار یو. سعید موږ د ځمکې نه تاسو پیدا کړی او په دې کې به بیا تاسو واپس کوو او د دې نه به مو بیا دوباره راپاڅوو. حجاج دې قتل کړئ. سعید وویل زه تا د دې خبرې ګواه جوړوم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ته دا محفوظه ساته، کله چې زه تا سره د قیامت پر ورځ ملو شم نو درنه به یې اخلم. دې نه پس شهید کړای شو. انا لله و انا الیه راجعون. د ده د شهادت نه پس د بدن نه وینه ډېره زیاته وتله چې په دې حجاج هم حیران شو. د خپل طبیب نه یې د دې د سبب تپوس وکړو. هغه وویل چې د ده زړه ډېر زیات په تلار و او د قتل ذره هم ویره د ده په زړه کې نه وه، ځکه وینه یې په خپل اصلي مقدار برقرار وه، په خلاف د نورو خلکو چې د ویرې نه د هغوی وینه د لومړۍ نه وچه شي. پیدا کې لیکي د دې کیسې په سوال و جواب کې کتابونو کې کمې زیاتې هم شته. نور هم بعضې سوالات او جوابات نقل کړي شوي دي. موږ ته خو نمونه ښودل وو ځکه مو په دې بس کړه. متابعینو د دې قسمه کیسې ډېرې زیاتې دي. امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیره رحمة الله علیه حضراتو د دې خطي وینا په وجه سختۍ تېرې دي، خو خط کې یې د لاسه نه دي پرېښودل.